أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. دین مخشی چې کوم آیاتونه موږ تلاوت کړل، په ایغه چې دا خبر موږ کړی و پرون د توحید فی العقیده بیانو، یعنی مرګ دا، بیا زمدون دا، واپس کېدل دي. په دې آیت کریمه چې دننه صرف د یو ترجمه کو آیات ولا دې چې د توحید دوا بنیادی ضرورتونه بیانېږي، دوا تقاضې بیانېږي، او دا ډېرې اهم دي چې موږ ور سوچ نه د دې خبرو ته. اولنۍ دا ده آمنو بالله ورسوله، تاسې ایمان راړو په الله تعالی باندې او د الله تعالی رسول باندې. یوه دومه خبر وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، خرج کو په ایغه ټولو شیانو چې په ایغه چې الله تعالی تاسې خلیفګان جوړ کړي، یعنی تاسې ته طاقت درکړای ده د تاسې په کنټرول چې دي ټول شیان. نو ایمان بالله و رسول دا خو موږ ته کور چې میلاو سلای ده، چې ستړی موږ پکړې ده نه، ریسرچ موږ نه ده کړی، بس د الله تعالی یو خصوصي فضل ده چې د مسلمان په کور چې پیدا سلی، ځکه یې موږ سره دوره قدر نسته. چې کومو خلکو اسلام دپاره تکالیف برداشت کړي دي، که مخکې دي که اوس دي، سټډي یې لږکې کړې ده، مختلف مذاهب یې مطالعه کړي دي، هغه بعد یې اسلام خوښ کړی ده، د هغه اما په چال چلن چې طور طریقې چې به فرق وي. بهرحال دا چې کوم کور چې میندلی سلی نعمت ته سړی دې قدر کوي. دو نمبر باندې وانفقوا، تاسې خرج کو، مما په هغه چې جعلکم چې الله تعالی تاسې ګرځولي یو مستخلفین فیه، یعنی تاسې ته په هغه چې خلافت درکړی ده. اوس موږ چې خو نه یو ډي سي ستا نه، ایس پي ستا نه، وزیر اعلی ستا، په خپل وجود باندې خو کم از کم هر سړی ډي سي ده، ایس پي ده، ایس ایچ او ده. آیا د خپل سترګې زه څرنګه استعمالوم، د خپل سوچ زه څرنګه استعمالوم، د خپل جوانی طاقت زه څرنګه استعمالوم، د خپل دولت استعمال زه څرنګه کوم، او د خپل ژبې او د لاسو د پښو استعمال ماول څرنګه ده. ګردۍ ضلع چوک ذمہوار نه دي، ګردي ملک چوک ذمہوار نه دي، بیا موږ غوندې غریبان کسان خو که نوره هېڅ شی نه وي، د خپل جان خو سړی مالک وي، سترګې خو دې په واک چې دي، غوږونه خو دې په واک چې دي، سوچ خو دې په واک چې ده، چې داسې نه چې دوه مسلمانان سره ښخ کړي، ژبه خو دې په کنټرول چې ده، چې داسې نه چې داسې الفاظ له خولې روباسې چې چا زړه ورسره بد شي.
نو دا دوه خبرې دای د ایمان بنیادی تقاضې دي. یو الله رسول باندې ایمان، او بل چې په کوم شیانو باندې الله تعالی کنټرول درده هغه چې خرج کول. انفاق دا پیسو خرج کولو ته وایي او وجود خرج کولو ته وایي. لکه داسې عبادتونه سته دي چې هغه صرف پیسو سره تعلق ده، لکه زکات. داسې عبادتونه سته دي چې هغه وجود سره تعلق ده، لکه روزه ده، لکه لمونځ ده. او داسې عبادتونه سته دي چې هغه پیسو او وجود دواړو سره تعلق ده، لکه حج. آیا ما په دې آیات باندې چوره عمل کړی ده؟ د مستخلفین فیه نه یوه خبردار معلومیږي چې دا شای مې درک پته بیا بیرته نه کوم چې تا به یې څرنګه استعمال کړه. موږ ته خو یې که سکوټر پنچر که که نه جوړ یې نه که بیا به تل لانجې خبر سي. ولې چې 100 روپۍ نقصان دی ورکه. او الله تعالی انسان چوره قیمتي پیدا کړی ده، چوره په دې انسان چې داسې آزادي چې ایغه نعم البدل په دې دنیا چې ستان نو آزه چرنګې استعمالو. خو الله تعالی فرمایي زیر بیانوي فالذین آمنوا منکم، خو خلق چې چا ایمان راوړی د پتا سي چې په الله تعالی باندې په پیغمبر باندې علیه الصلاۃ والسلام باندې وانفقوا او ورسره چې د کوم شیان مو بیان کړ په دې چې خرچول کړی دي، خرچ کړای د مال جان لهم دغه خلکو د پاره اجر کبیر، لوی اجر بای. کبیر اصل چې غټ شي ته وایي، خو چې شای غټي خو ډېري نو اجر کبیر دو دپاره به بدلایي سمه ډېره. الله تعالی دې موږ ته ایمان او د انفاق فی سبیل الله توفیق نصیب کړي. نن پر دغه ترجمه ډېره ده.